بسم الله الرحمن الرحیم. په کیفیت وقف کې اته اقسام ویل شوي دي. نن به نهم نمبر قسم وقف بالاظهار ویل کیږي. وقف بالاظهار. وقف بالاظهار ویل کیږي جب کسی کلمہ کا آخری حرف مدغم یا مخفا یا منقلب ہو. چې کله د یوې کلمې آخري حرف دا مدغم وي یا حرف مخفا وي یا حرف منقلب وي. حرف مدغم هغه حرف ته ویل کیږي چې په بل حرف کې د هغې ادغام کړی شوی وي. چې په بل حرف کې د هغې ادغام کړی شوی وي دغه ته حرف مدغم ویل کیږي. او حرف مخفا هغه حرف ته ویل کیږي چې په کوم یو حرف کې اخفا کړی شوی وي، شبکه کړی شوی وي، اخفا پکې کړی شوی وي. او حرف منقلب هغه حرف ته ویل کیږي چې هغه په بل حرف باندې بدل کړی شوی وي، یعنې هغه کې اقلاب کړی شوی وي، هغه کې څه شوی وي؟ اقلاب پکې شوی وي. دې حروفو ته حرف مدغم، حرف مخفا یا حرف منقلب ویل کیږي. اس پر ټهر نه کاغه حرف مدغم وی، کاغه حرف مخفا وی او کاغه حرف منقلب وی، پدې باندې ادریدل. اور اس کو وقف کی حالت میں ظاہر کرنے کو وقف بالاظہار کہتے ہیں. دا حروف د وقف د وجنا ښکارا کول، ظاهر کول، واضح کول ته وقف بالاظہار ویل کیږي. نمبر 1 حرف مدغم کے لیے مثال من یقول میں من پر وقف کرنا. د حرف مدغم د پر مثال هغه حرف چې د هغه حرف په بل حرف کې ادغام کړی شوی وي، لکه راغلی دی من یقولو، سراغلی دی من یقولو. په دې من یقولو کې نون ساکن حرف مدغم دی او یای متحرکات ته حرف مدغم فیه ویل کیږي. دته څه ویل کیږي؟ حرف مدغم فیه. نو د دې نون په دې یا کې ادغام کړی شوی دی. نو که بالفرض کته په من یقولو کې په من باندې وقف کې ساري ختم شي، ضرورت نشي په دې من باندې وقف وکړي، نو دی وقف ته وقف بالاظهار وي. دته څه وایي؟ دته وقف بالاظهار ویل کیږي. نو دا د حرف مدغم د پر مثال شو. نمبر 2 حرف مخفا کے لیے مثال وما صاحبکم بمجنون میں صاحبکم پر وقف کرنا. د حرف مخفا د پر مثال اگر حرف چې په کوم حرف کې اخفا کړی شوی وي، لکه راغلی دی وما صاحبکم بمجنون. په دې آیت کریمه کې یو لفظ راغلی چې هغه ته لفظ د صاحبکم ویل کیږي. څه ته وایي؟ صاحبکم. نو په دې صاحبکم کې په اخر کې میم ساکن راغلی دی. قاعده او قانون دا دی چې کله د میم ساکن نه وروسته با راشي، څه راشي؟ با راشي. په دې میم ساکن کې به اخفا کیږي. د اخفا ته اخفای شفوي. دې ته څه وایي؟ دې ته اخفای شفوي ویل کیږي. نو دلته د میم ساکن نه وروسته با راغلی، په دې میم ساکن کې اخفا شوی ده. په دې میم ساکن کې څه شوی دی؟ اخفا شوی ده. بالفرض کا کچرت سا ختم شي او په وما صاحبکم بمجنون کې صاحبکم باندې وقف وکي. په دې وما صاحبکم بمجنون کې وما صاحبکم باندې وقف وکي. څه په وکي؟ وقف په وکي. دی وقف تا وقف بالاظهار ویل کیږي. دا څه وایي؟ دې ته وقف بالاظهار ویل کیږي. نمبر 3 حرف منقلب کے لیے مثال من بعد میں من پر وقف کرنا. د حرف منقلب د پر مثال هغه حرف چې په بل حرف باندې بدل کړی شوی وي. قاعده او قانون دا دی چې کله نون ساکن راغلی وي او د هغې نه وروسته با راشي، دا نون ساکن به په وړو کې میم باندې بدلیږي. دې ته اقلاب ویل کېږي. دې ته څه وایي؟ دې ته اقلاب ویل کېږي. نو په میم بعد کې د نون ساکن نه وروسته با راغلی ده، په دې نون ساکن کې اقلاب شوی. دا نون ساکن په وړو کې میم باندې بدل شوی دی. په څه باندې بدل شوی دی؟ په وړو کې میم باندې. نو که بالفرض کا ته دلته په میم بعد کې په میم باندې وقف وکړي، څه پې وکړي؟ وقف پې وکړي. نو دې حرف منقلب ویل کیږي. په حرف منقلب باندې تا وقف وکړو، دې ته وقف
بالاظهار وي تسوي وقف بالاظهار. نو وقف بالاظهار هغه وقف ته ویل کیږي چې د کلمې اخري حرف مدغم وي یا حرف مخفا وي یا حرف منقلب وي او د وقف د وجنه دغه حرف مدغم یا حرف مخفا یا حرف منقلب دا تواضح کې ښکارې کې د توقف بالاظهار ویل کیږي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.